ثم تولیتم من بعد ذلك دې دوی نقصات ادینه بیا دې خواصت ته اشاره شو تولید الله د کتاب نه ډیرو قباحتون لره مستلزم ده تولید الله د کتاب نه څنګه کړی دا ابو حیان وای تحریف د کلمات دای ترک د عمل پای باندې قتل د انبیاء او کفر بالآیات انبیاء او حق پرستو تعزیتون رسول نور بدعمل پیدا کېدل دي ته وی تولی بیا مخواړو تاسو د دې کتاب او یاد د احد نام من بعد ذالک پس دی لوزنم دغه سوال له تولی خاله راضی چې مخ کې قبول کړي کنه نو د قبولیت نه ذکر کړي جواب دا قرآن کریم کې را طرز ده یو شی یو ذکر کی یو بل ځای ذکر کړي دی صورت کې دا خبر او بیا راضی رسو او پای کې د دې قبولیت ذکر کړي آیت سلو 93 کې قالو سمعنا وعصینا سمعنا ظاهرا وی د قبولیت وی اگر چې عصینا باطنن ویلی لیکن قبولیت باندې شمار نه اندی آیت کې ذکر نه کا تولی صرف ذکر کړه لیکن بیا ثم بعد تو راغلی ثم تولیتم معنی د قبولیت نه رستو تاسو مخواړو او من بعد ذالک معنی پس د لوز نه مخواړو دو بعدیت شول بیا سوال لا غي مخ کې خو الله په غر او چت کړو دی سمینا چې آیات الله لری ک ارګل دی بیا تولی وکړم پکارو چې عذاب کو پر اغله وک فرمای فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین کنه فضل الله تعالی پتا سو رحمت دا خامخاش تاسو بعد هلاک شو نه ویم اسران سی دې کی تباہی په عذاب دنیاوی دین رسو بیا الله تعالی سو فضل او رحمت کو بری قوم دین سے مراد دے بعضی فضل نہ مراد دی قبولیت د توبه اور رحمت سره عفو د گناہ خدا علی کی چې دې کې ذکر د توبه راغلی توبه خو نه اصطلاحي دا تفسیر غیر مناسب دی او فضل ویل کی توفیق تا کنه توفیق د توبه او قبولیت د رحمت د الله تعالی په توبه غور قولدار قرآن کریم کی عام فضل الله و رحمتو چې ذکر شي مراد سی قرآن و سنت دې کې اشاره ده تشدا بنی اسرائیل الله تعالی بیاو نه نیول ولې ور پسې را روانو قرآن کریم را روانو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دای زمانہ دې د پاره چې دا خلق دغه ومني کنه دا به ومني تیر شي ګناه به معاف شي نو کنه فضل الله پتا سبحانه په قران کریم دایره لګل انوي رحمت الله تعالی پر لګل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا خطاب د اصل کې د بنی اسرائیل مخاطبین موجوده او سره نو خامخا تاسو به ډیرو تباشونه خاسرین باندې ډیر ګم نقصانی متولي وي چې پای باندې عذاب دنیوي استثالی راشي الله بدر باندې عذاب د دنیا سره اوسه چې د ویخ بدل استلوي او دومره چې لګ عذابونه پکې مینس کې راغلي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين د دې ربط د مخ سره ده اول ذکر کو صریحی گناہ پنقض د میثاق سره په بار د کتاب کې چخکارې او سړې بس مخالفت د الله د کتاب کوي او ذکر کې یا مخالفت په طریقه د حیله چې ډېر خلک دا سشتا چې د الله د کتاب او د نبی د سنت مخالفت په ظاهر نه کوي خو حیلو باندې کوي حیله ولا جوړي نو دام یو قسم نقض میثاق دی خو لیکن بالحیل ربط یو ده او بل ربط دریدار چې مخ کې فضل رحمت بیان شي بدی باندې نو سوال پیدا شو دی واقع نه رسو بدی باندې هیڅ سزا نه راغله
جواب شنانا جزئیه زابونه براغلی دي ته جزئیه زابونه دارنګ مخکې مونږ اول خباست د مشرانو داغي هغه سو معنی نقض احد اوس پدې آیت کې چې کوم واقع دا مشران خو نه من کول الوجدا په دې مینس کې خلق راغلي نو دا موږ په خبائثو د مشرانو کې په دې تور نه دي شمارلي ولیکن دومره چې یو قسم دی د نقض احد مکه سره ربط ذکر دار راغی جن بیلوزی کړي په طریقه د هیلو باندې هغه کاګر سره لوی مشران نه لیکن مشران ته نږدې بیا ګوره د احد چې کوم اوس دی آیت کې ذکر کی دا موسی علی السلام د وخت نه شروع ده معنی په تورات کې راحتو چې د خالی دروازه تعظیم وکوي د دنیا اسکار باندې کوي اخکارون هم نه کوي دا مخکې نه په کتاب کې راغلی لیکن څه خلق پدې کې رستورال په زمان د داوود علیه السلام کې اغه دا حکم ماتو بهلو سرا یو خاص قريه وا نو دام بیلوزی د الله کتاب را لکنه اگر چې لګرو سو زمانہ دا کم کلی کې چې دی وسیدل قران رسو سوره اعراف کې وي او سندرش پیدا کې وصل القريه التي كانت حاضره البحر دا یو خاریو د سمندر په غاړه هغه ته زمانہ کې ایلوي ورستو جغرافیه کې تعقب داوود وای په دغه کې اصل کې دا قوم او بنی اسرائیل نه الله ذکر کوي دلته اول آیت کې خطاب کی دے موجودہ بنی اسرائیل ہوتا چې ولقد علمتم الذين تدعون بیا مخکنی مراد دي دلته ګور علم ویل مخوم ویل یا خدای علم بمانه معرفت ده دا خلقو چې اید د خاص خاندان او غنمونه معلومو بنی اسرائیل ته چې مشرانو کې داسې چلے کړو یادار چې دا علم دلته په خپل معنا ده الذين تدعو منكم دادی مفعول الاول یقینا تاسو عالم یې په حال دا کسانو چې تاسو نه تعدی کړو پر ځخالی کې نعلمتم معنی حال الذين يتدعو منكم علمتم الذين يتدعو منكم معنی حالهم اصل کې دا ست ترکیب تاسو دای په حال باندې عالم یې کشران الذين يتدعو منكم ګور دا عنوان دې کې دا سي ولې نه یې خې چې اس لکه نور واقعیا کو از راضی کنه دې کې اذن دی ویلې ولې دا واقعیا چې د بنی اسرائیل وب پټوله دا ډېر د شرم کار دی چې خېټه د بار سړې بس د الله دین رواني نه الله دې خو نه بیانې خو لیکن تاسو خبر یې کنه موجوده اگر چې تاسو پټوي سره علم نه او سورہ اعراف کې وی دی نه بیانې نو ته تاسو کنه وصل القريه وتوای بزای کلی حال وای اغه سوق الذين تدعو منكم في السبت ابتدا واستیر شو دې کې حیله کړي کنه معلومه شه حیله کول دا د اعتداء او خاص مثال دی اعتداء یا بدعت ته کنه حیله کول دا او سورۃ اعراف کې شوی یعدون فی السبت هغه ته عدوان وی عدوان ابتدا بیا یو شی منکم ساسن من استاسو مشرانو څنګه ابتدا کړي فی السبت د دوه معنی دي یو خدا د ابتدا چې کولانو په خالی پرس کې کولم ایادار فی السبت معنی په بار د تعظیم د خالی کې د خالی تعظیم اگر چې منه په ظاهر لیکن پای کې ابتدا کولا ادا څنګه ابتدا کولا مفسرین دا نقشې لیکي
بعض دایلی د جمعې پرز باندې سمندر په غاړه باندې به واړه واړه لختیو کنسل ډندو کیو کند به کنسته د جمعې پرز باندې نو پای کې به د جمعې پرز باندې میان را لکنه ذکر خالی پرز به بیا میان نه و نا استاتیم یوم سبت شران قرآن کریم چې سورۃ اعراف کې ذکر کړي هغه تفصیلی واقعا اذ یادونا فی السبت استاتیم حیتان یوم سبت شران میان براتله د خالی پرز باندې بالکل ښکارا او غیر د خالی نه مخکار نه راتل نو دی وګوره د خالی پرز خو نشو نیولې کنه بیا ډیر ګناګاری کو خلک برا پورې خان دي د جمعې پرز به لختی مختیو کنستل ډندو کی د خالی روز بشوان میان به چکر و بوبو کې مې خوار طرف ته زی نو د لختو د کندو طرف ته به میان رااله دی و صرف داغه ورخ بند ک ورخ اثر به ولا بند ک کچا بورته له د خالی پر میان نيسه وي خالی پر سمغه میان نه دی نیولي دا د ډندو کی ته خو پرون جمعې پر باندې میان تلی هم به راوالو د اتوار پر ځوان نو مقصد د داو چې سبت پر ځوانه دی دا ورخ چې بندو نو د اصل کې اعتدا وا او د میان د نیولو د پاره کندونه اگر چې پرون کنستی خوایت میان بزی مقصد خدا او چې زیبا او بند نکړه دای وتل بیا سبت پرز دا دې د ناجایز نه ښکار ده حالدار چې دا ناجایز وکندام نیول لیکن را ګیرول نیول ته وي بل طریقه د دې دا هم د جمعې پرز به کونډې پتارون کې وبو تعویزان نکړي دې لپاره چې د خالی پرز میان بغردي نه پرې کونډو کې وان خلی هغه څه وشول کنه کونډو کې وان خلیدل لیکن د اتوار پس به دیوار استل کچا وته یو ګور تاسو میانو نیول د خالی پر نه نه دا واسه په کونډه کې خدیم خو د اتوار پس باندې راستلی دي اذن هغه خلکو جوړ کړ چې مولا خپې وبو تکړه مانه دا میان خلا په وبو کې مون خو راستلی نه دي نو دا لختی بندول ایاده په کندو کې داین خطر لای د پار اگر کړ جمعې پر ادا کړي دا اصل کې د خالی په بارکه او دای د تعظیم په بارکه اعتدا وا یا خود خالی پر د اعتدا وکړي چې ورخونه بندول یا د تعظیم په بارکه دا ټول اعتدا وکړي چې جمعې نه شروع کړي وا تر اتوار پورې دا دی حیله وکړه حرام شی ځان له پدې طریقه باندې حلال ک ځکه میان د خالی پر باندې ول دی له حرام نو دی بری حیله باندې ځان د لپاره حلال کړل نو دا سه انسان ډیر غټ ګناه کی شلا سره دوکه کوي فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين اول مونږه دي تاسو تاسو شادوغان ذلیلان قلنا کی شاهد چې عذاب بس د الله په حکم سره راغی عذاب بدی پر خاصون ذکر لهم ټول بنی اسرائیل باندې نه بلکې دی په یو فرقه یا دو فرقو باندې څنګه عذاب وکونو قردتن کونو کوم د امر چره د امر تسخير وای امر تسخير او تعجیز د مامور پرې کې څه اختیار خو نه شیطا سو شادوغان بی زوغان چې ورته وای ابن کثیر وی د شادوغانو په حیواناتو کې زیات مشابهت چې د انسان سره د دي دي اگر چې حقیقت کې د انسان نه دي نو دارنګ عمل د حیله په ظاهر کې مشابه دي د حق سره اگر چې حقیقت کې مخالف دي جزاء من جنس العمل ذکر شادوغانو تخصیص کو بلدار پهیلګرو کې پهیلو کې شادوغانو مشهور دي ها
ډېر قسمه قسم هیلې کوي ادیو جرمداریانې ګډۍ کنه په دې میلو کې ها خاصینا دا بیا خبر دی بل د قانون لپاره بعض ویلا حال دی خصاصر کې وی شړل ہوتا قران وی يخسو فی اولاد کلمن کور شی ما سره خبرې مکوای سپه پیشو یا شادو چکلا شړی کنه طلب ز اخصاء استعمالی ندی شادوغان شول شیطاسو شادوغان وسنګ شه دا سال چی اے بذلیلانو شړلی شوی دام شادو خلق رانی سیو لبیه کنه اغه نه الله شادوغان جو کړه چې نه نفرت کېدو ورور به کرور کر براغه ابو شړ شروک شاه مراد ولې دا کار کا خصل ریوالی او شړلو دوی ګور په دې کې بیا اتفاق دی دا محققین و مفسرین دا مسخ د شکلونو حقیقی دی ځکه قران بظاهر کې ویلي شی شادوغان مسخ حقیقی کړه دای انسانان او روایت کرای چې 3 ورځې پوری ونه بیا ختم شول پدې باندې یو اعتراض د مجاهد چا ډیر معتبر دی په باب د تفسیر د عبد الله ابن عباس کې دا قول ابن کثیر نقل کړي چې هغه ویلي دا مسخ مانوي او سوري نه ابن کثیر وی اگر چې د مجاهد قول جیدی لیکن دا قول غریب دی خلاف د ظاهر نه او د ډیرو امامانو د تفسیر نه خلاف دی ابن کثیر ور ډیرو تابعین تفسیر نه نقل کړي د مسخ سوري دا وی ډیر پر مارا نقل کړ چې قول د مجاهد د ټولو نه مخالف دی ناقص صحیح نه دی تفسیر مواهب الرحمن اردو علی غری کی چې دا مجاهد ته چې نسبت کړي دا حقیقت دی او راوی وهم دی مجاهد دا خبره نه کوي نو دی کی مسخ سوری نه دا مسخ مانوی نه بلکې سوری او سوری مسخ شراشی نو مانوی ور سره راشي او زموږ د امت کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې روسو بیا بعض مسخ راځي بعضی جزئی بیا دا چې خلک وي دا اوس شادوغان دا یو اولاد دا غلط تر شادوغان د مخ کې موجودو ځکه پای شکل باندې لادي مسخ کول د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ